زما نوم دی عمرزاده، زه د دې اوسېدونکی یم. دا چاقو په دې وجه مشهور دی چې ټول د لاسو ساز دی. بل د مشرانو دا متل دی چې یو ټرک هندوانو له یو دی روجې چاقو پوره دی. دا چاقو چې زما تقریبا د 2000 نه دی خوا سازومه، تقریبا 22 سال وشو جوړولو. بل دا چې دا ټول د لاسو جوړ چاقو دی. هر قسم پرزه چې څومره ده په لاسو باندې جوړیږي او دا په دغه وجه مشهور دی. بل دا چې د بار خلک څومره راشي نو هغوی د روجي چاقو ډېر پوره ډیمانډ کوي. کنه چاقو خو د هر ځای کې میلاویږي، خو د دیر چاقو قیمتي می او کار کولو والا می. دا وسپنه چې دا نو دا خو کمانۍ استعمالیږي او سوان استعمالیږي، بیرنګ وسپنه استعمالیږي چې دا وسپنې د دې دپاره ښې دي د جوړولو لپاره. او د دې په یو چاقو باندې تقریبا 3 غنټې لګي. بس دا ټوله مشینري صرف دا یو شیز پکې د انګلینډ چې دې ته وایي بانک، دا د انګلینډ ساز دی. نور ټول د دې چې کوم میټیریل سامان دی سټک دی سو دا خو دیر کې نه سازېږي، دا خو ټول د دې ځګي د بل ځګي نه راغلی. نور میټیریل چې د چاقو چې کوم سامان دی دا مو په خپلو لاس سازو. دا د چاینا والا خو ټول سټیل استعمالوي. زمونږ دا ټوله د لاسو ساز او ټکولې وسپنه مونږ ټکوو او د هغې نه جوړوو. نو د دې ځکه ښکاره پته لګي. بل د هغه د مشینرۍ باندې جوړي او دا په لاسو جوړي. د دیر او ډي آی آر پې لیکو، دی د دیر مهر دی او اډر راکوي. له خو دا ټول د اډر ساز چاقوان جوړو. دا نور خو لوکل چاقوان چې دي کورونو کې خلک سازوي. مونږ چې دلته دکان کې یو نو دا ټول مونږ د نومونو والا، څوک پې نوم غواړي، څوک پې د موبایل نمبر غواړي، څوک پې داسې پته غواړي د دکان پته پې غواړي. دا خو پخوا خو د 2 چاقوان چلېده چې یو 13 سوکې والا یو کټ سوکې والا ساده. اوس نن سبا ټول د چاینا او د جاپان د چاقوان نقل کېږي. هر سړی ډیزاین راوړي، ماله داسې ساز کا کم از کم 100 ډیزاینه به چلیږي. دا افغانستان ته ځي، په پاکستان کې ټول پاکستان کې چلیږي، بیا چاینا ته هم ځي.